امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې په ځنګل کې ما خپل څاروی ورک شو نو ما نفل وکړه غینه بعد مې وای یا عباد الله اعینونی اے د الله بندگانو زما مدد وکړي فرمایي لک سات بعد هغه زما څاروی ما مخې ته ولاړ امام مسلم د مسلم کتاب چې چا لیکلی د هغه کتاب شرح لیکونکی امام نووي رحمت الله علیه دا عقیده چې د الله دوستان الله ولیان ورکړه کوي دا د اصل کې د الله مدد دی خو الله رب کریم اسباب ګرځولي دي اسباب ګرځولي او اسبابونه ته انکار کولای نشي قرآن کې الله فرمایي ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله الله په بدر کې د تاسو مدد وکړو په داسې حال کې انتم اذله چې تاسو بے سر او سامان وئ هغه مدد د الله څه شی و 15,000 فرشته الله بدر میدان ته راولېږل فرشتو په ذریعه مسلمان مظفر کړل فتح ورکړله او الله فرمای ولقد نصرکم الله الله د تاسو مدد وکړلو نو گویا کې چې الله نه را لېږلې فرشته نو فرشته خپل راتلی شي چې الله طاقت نه ورکول نو فرشته خپل راتلی شوې نو فرشته راغې مدد وکړو دا په حقیقت کې د الله مدد دی الله محبوب د چا مدد وکړي نو دا په حقیقت کې د الله مدد دی یو ولی یو غوث یو قطب یو ابدال یو اوتاد د چا مدد وکړي دا په حقیقت کې د الله مدد دی پوښوي خو بس خلق دي نادان دي وسوسې لري د دغه شیز دوی ته پته نه لګي نو یاد وساتئ چې څنګه د یو لاس 15 ګوتې برابرې دی نشي دقه سه د الله بندگان هم برابرې دی نشي حدیث شریف ته نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای الله په دې ځمکه باندې هر وخت دا شمار برابر ساتي 300 کسان دي د دې 300 کسانو نه پورته 140 کسان دي د دې 140 کسانو نه پورته 9 کسان دي فرمای کله چې د 9 کې یو وفات شي نو الله د 140 تو نه راپورته کې د دوی تعداد په برابر کې چې د 140 تو نه کم شي نو الله د 300 نه راپورته کې چې د 300 نه کم شي نو الله خپل بندگانو کې یو بنده ته ولایت ورکړي او دا تعداد په باندې برابر کې فرمای الله هر وخت د دوی تعداد چې د برابر ساتي فرمای ها دا اک خلق دي چې د دوی په صدقه الله په ځمکه خلق او رحمتونه را لېږي دا هغه خلق دي چې د ځمکه خلق باندې الله د دوی په صدقه بارانونه کوي فرمای دا هغه خلق دي چې د دوی خلق په صدقه الله د خلق واجتونه پورا کوي او اولاد شانت نعمت ورکوي